بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه هغه زيونه هغه ذکرونه بیانول، هغه شیونه چې دغه په ذریعہ سره مونږ فاسد کیږي. نو بای کې موږ ویلو چې د مانځه په شرایطو کې د چانه سوسس پاتې شي، نو دا به مزمات ته یا په ارکانو کې د سوسس پاتې شو، یا به مانځه کې د خبرې وکړي، یا د خلکو وجن دعاګانې وکړي، یا بچا باندې سلام ورکو یا سلام جواب عملی کثیر ورکو، او یا د سینا د قبلې نه واوړېدله، یا د یو چیز یو خړو چې هغه یې وسکو اگر هغه چیز لګ وي، نو دا د بهر نه مطلب چې د بهر نه وخړو، مطلب بهر جیب کې سپروتو راوغه سوی غړو یا پدماګه باندې چې پروتو راوغه سوی غړو، دا یو هغه چې په غاخونو کې، نو په غاخونو کې نه هغه دغه داده چې هغه د په غاخونو کې دغه خدي غوخه نه خدي یا بل څه شي خدي، نو هغه په مقدار د چڼې امرو، په مقدار د چڼې امر او د اوغړو نو به موزمات اگر د چڼې نه کمو نو بیا موږ نه ماتي کې بده باندې خو شو نه باندې هغه په غاخونو کې څه شی د خطر او دراو نو دا کوی اذا اكل الشيء الذي کله چې د اوغړو هر هغه سیز علق باسنانه کوم چې ان قتل دی په غاخونو کې وکانه قدر الحمصه او هغه په شان ده په مقدار د چڼې د دانې امره، چڼې د دانې امره وو هغه خونو کې قتل دی او دغه کو یا مختلف ځایونو کې قضا یو واقع کته بل واقع څه قتل او دا پر عجب پر هغه خونو کو یا په ګلاسونو او ټول ورو استل هغه چڼې مقدار ته جوړ شو، نو بیا هم ماته چڼې د مقدار نه کم نو بیا پای باندې نه ماتيږي. 10 نمبر اذا تنحنح بدون حاجه، بغیر د حاجت نه مارې پاکول، بغیر د حاجت نه ټوخي کول په مانځ کې بغیر د حاجت نه، نو باندې باندې هم مونږ نه ماتي. دا باز کسان هغه په ټوخو کې بل جواب ورکړي په مانځ کې یو ټوخي بل ورته ټوخي کې، نو دا اکثر په شبي جوبې رسول الله چې کنه دویم رکعت نه دا پاسي خلکو نو بس ټوخي شروع شي، بیا هغه مشرانی ټول لګ ټوخي بغیر د حاجت نه غړي ټوخي وکړل نماز ماتيږي، او کا حاجتو جو بیا غوزر د بیا خبره نشته. اذا تنحنح بدون حاجه، ټوخي کول بغیر د حاجت نه بری باندې مولمدي. اذا تأوه، کله چې یو کس کوي مطلب د غم د وجنه، د درد د وجنه، تکلیف د وجنه کول، یا او تأفف یا اف کول، او ان یا جړل، اذا لم تكن هذه الاشياء ناشئه من خشيه الله، کچری نه وي دا سونه د الله د هرنه، بس کله الله د هر ته آیاتونه واوریدل هغه آیاتونه د جړه را واستو جړل دي، یا د الله د هر د وجه نه تا باندې څه غونه دي چې شو اواز د خپل نه غوته اوف دی غوته دی غوته، نو بیا پای باندې موږ نه ماتيږي. او اسی په وجود دي درد تکلیف ته ہوتا زویری کې آیا چغي وي په دای په مانځ کې یا جاړي په आवाज سره، نو دا هم ده. اذا تأوه کله چې کړي او تأفف یا اف کوي په مانځ کې، او ان یا جاړي، اذا لم تكن هذه الاشياء کله چې نوی دا سونه ناشئه من خشيه الله، بلا شيء الله لا يرنا. ويستأذن ويستثنى من ذلك المريض الذي لا يملك نفسه عن عنين وتأوه فإن صلاته لا تصح. وذ یو مریض دی کنه چې داغه جړه نه ودرېږي، یا د یو مریض چې داغه ما دومره درد چې بس په تکلیف کې دی کوي، نو بیا وغه نه ماتيږي. او چې اصل کا معمولی کو ته تکلیف وسره درلو دی وسو سره ځان ول او مانځ کې دا کې یا شی ول په مانځ اوف، نو باندې باندې حروف چونکه پیدا شي نو دا مثبتيږي. ويستثنى من ذلك المريض الذي او د مستثنا الذين هغه مریض لا يملك نفسه عن انين چې نشي قابو کول خپل ځان د جړانا، او تأوه او یا د کولونه، فإن صلاته لا تفصل لك منذ ماتيږي. بارا اذا بكى بصوت عال ولم يكن البكاء من خشيه الله،
ناشئا من خشية الله او من ذكر الجنة او النار بل كان ناشئا من وجع او مصيبة. کله چې د جړه وکړه په اوچت اواز سره په اواز سره جړه کوي خو دغه جړه د الله د یری د وجې نه ده، دغه جړه د جهنم د وجې نه ده، دغه جړه د اور د وجې نه نه د اور د یری د وجې نه ده، د جنت د شوق لپاره نه ده، بلکې د درد یا د مصیبت یا د تکلیف د وجې نه ده. او هغه جړه چې پای کې اواز وي نو په دې باندې موږ ماتېږي. اذا بکا بصوت عال، کله چې د جړه وکړه په اوچت اواز سره، ولم يكن البكاء ناشئا من خشيه الله، او نو دا جړه پیدا شوی د الله د یرینا، او من ذکر الجنه یا د جنت د ذکر نه، او النار یا د اور نه، بل کان شیئا ناشئا من وجع او مصیبه، بلکې ودا جړه پیدا شوی د درد یا د مصیبت د وجنه. نو که درد او مصیبت د وجنه نو بیا به ماتیږي او کنه نو ماتیږي. بلو کوئی اذن کشف عورة المصلي في اثناء الصلاة في مدة اداء ركن، دا منځ کوونکی عورت ښکاره شو د یو رکن په مقدار باندې د مانځه په منځ کې نه موضوعات ده. لکه سړی د نامنه واغلا د زنګونانو پورې دا عورت ده، زنانې د هغې د مخ د لاسونو او د خپونه علاوه ټول وجود دا عورت ده. نو کله دې سر ښکاره شو په مانځه کې، یا یې ساقې اوچت شو، یا یې پنسي اوچتې کړلې، او د یو رکن په مقدار باندې یو رکن مقدار لکه سبحان الله رب الاعلی پکې 3 پیری ویل شي، سبحان الله رب العظیم 3 پیری شي، یا سړی او دا سړی د نامنه واغله د څنګهونو پورې پدې کې دغه عورت دغه ځای ښکارا شو نو بیا بل د منځمات وي. اذن کشفت عورت المصلي، کله چې ښکارا شي عورت د منځ کوونکی فی اثناء الصلاه د مانځه په منځ کې مدت اداء رکن، د یو رکن د مقدار باندې، یعنی چې څومره یو رکن به دغه رکوع پکې نه به سجده کېږي. اذا وجدت نجاسه من بدن المصلي او في ثيابه او مكانه مدة اداء ركن، مخکې ویل شو چې د مانځه لپاره پاکواله د جامې، پاکواله د بدن، پاکواله د ځای فرض ده، او د یو رکن په مقدار باندې د جامې څخه شوې، یعنی د څو پر روانې د داري وکړلې، او یا کپڑے څخه شولې، یا ځای څخه شو، یا بدن څخه شو، چا به سواړه بول په راتو وکړل، یا به چا سغوشان راتو وکړل، او هغه په مقدار دی ورکن باندې وو، نه ده هم منسن اندامات ده. اذا وجدت نجاست، کله چې عمومي ده نجاست ګندګي، کله چې عمومي ده ګندګي په بدن المصلي په منځ ده د منځ کوونکی په بدن کې، او فی ثيابه یا د کپړو کې، او مکانی یا د مکان ځای کې مدت اداء رکن، دی ورکن د ادا کول په مقدار باندې لوګه می مقدار باندې چې لکه اوس چې ګندګي په ورواچ ولا بیا لکه دا کوماندو ډایرکټ ګندګي لري کړل نو بری باندې ماتيږي، او چې ګندګي په دا باندې و د یو رکن په مقدار باندې وکوا، مطلب لکه دا ګندګي بیچاره وښتله واړه بل پنځه وښتو ولوي بل چا وښتو، او بیا هغه وا او لکه یو رکن مقدار پکې تیر شو، مطلب لکه درې سبحان الله سبحان ربي العظیم په مقدار باندې پکې وخت تیر شو، نه د مزمات ده واښوي، او که چا په ډایرکټ خوشاله وي بیا لکه زری پاک کړل دا په مانځه ولاړ موږ به مات شي، نو بیا یې نه ماتي ونه کداغه وخت پکې تیر شو د یو رقم په مقدار باندې نو بیا موږ مات ده. نه کنه پاک شي کنه پاک شي چې ښاواله وو نو بیا موږ مات ده، چې ښاواله وو بیا موږ مات ده واښوي. اذا طرا الجنون، کله چې رالو په دمانه لیوانتو، کله چې لیوانه شو په مانځه کې لیوانه شو نو موږ مات ده. اذا طرا الاغماء على المصلي، کله چې په مونږ کوم کې باندې بهوشي راغله نو به بهوشي راتللو باندې هم او تسماتيږي. اذا طرا الاغماء على المصلي، کله چې راغله بهوشي په مونږ کوم کې باندې. نمبر 17 اذا طلعت الشمس في صلاه الفجر، د سحر په مانځه باندې ولاړ چې نور پر راوخته مکروه ټیم شروع شو نو مونږ مات ده. نمبر 18 اذا دخل وقت الزوال في صلاه العيدين، کله چې د اخترونو په مانځه کې د زوال وخت کار شو، مطلب دا کنه چې لکه دنه ماسبقه د سحر د ساختي مون سره د لټکو چې د په مانځه ودرېدو د زوال پکې وشو نو د مون سره اندامات ده. پوه شو به دې باندې پوره ده واړو.